نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدي سرمدي أزلي لا أول له ولا آخر له لا بشير له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا وأجلانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم عزتمندو مسلمانانو ورونو سابقہ جمعہ کی د قیامت د اشراط او د علامات متعلق تاسو بیان اوریدلو هغه وړې وړې نښې د قیامت چې ډېرې نښې د هغه موجوده شوي دي او ډېرې کمې پاتې دي څه د هغې نه تاسو اورېدلې وي نور هم ډېرې زیاتې نښې دي څه نښې د هغې نه دا هم دي چې نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي په آخر دور کې په آخر زمانه کې رب العزت به زما امت د هغې شکلونه مسخه کي شکلونه به روان کي د چا نه به خنزران جوړ کي دا به د قیامت د علاماتو نه وي چا ورته وي د الله حبیبه دا به کوم خلک یې ولیدی به دا کلمه نه وایي چې لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله به دی نه وایي چې دی نه به خنزیران او شادوګان جوړېږي.
صحابه کرام تپوسو که نبی علیہ السلام وی نا لا الہ الا اللہ بم وی محمد رسول اللہ بم وی منزونه بم کئی زکاتونه بم ور کئی نو بیا بر دین څنګه خنزیران او شادوغان جوړیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي يتخذون المعازف والقيانات والدفوف ويشربون الاشربه نبی علیہ السلام فرمایي دا خنزیران او شادوغان به تزکه جوړیږي چې دې بغان او بجانې غږی ډول سرنا بغږی دمانی بغړی دمان بغړی دارنګي شراب بس کی شراب بوس کی نو فباتوا على شربهم ولهوهم فاصبحوا قد مسخوا قردا وخنازيرا د شپې نه به شراب سکلی دمان به ګټ کړي دمه به ګډي کړي ډول سرنا او غانې بجانې به اوریدلی په دې حالت کې باغی ودشي سحر چې پاسیږي انسانان باندې پاسه خنزیران او شادوغان به جوړ شي دا نبی رسول الله سلام ویلي دي بعض دې علاماتونه سرګند دي او وبم ویل ان شاء الله ان قریب چې دا به سرګند شي زکه دا څه دور راغی چې خلق ډول او سرنا عام شول په هر کور کې په هر دکان کې په هر گاڑی کې شروع دي پاسېدل ډول او سرنا سره دي د کېدل ډول او سرنا سره دي دمه عام شوی دمان عام شول ان قریب دې چې دا مسخ کېدل عام شي دارنګ ابن ماجه او روایت د ابي مالک الاشعري رضی الله عنه التذکرہ د امام قرطبی رحمه الله دا روایت نقل کړي ابن ماجه نقل کړي نبی صلی الله علیه وسلم ویلو په هغه زمانہ کې زما په امت کې بداسي خلق وي چې شراب بس کی هغه ته بل نوم یادای شراب نوم ورته نه وای سکی به شراب خونم به بدل کی اوری بگانے بجانے ډول سرنا نوم به بدل کی یعنی حرام نوم به بدل کی شی به ماغوي لکه نن دور کې تاسو سوچ کوئ شراب بس کی هغه به نوم بدل کی دا ټنډای دا شراب بس کی هغه به نوم بدل کی دا پلان کې شی دی غانے او بجانے باوري هغه به نوم بدل کی دا موسیقي دا شرشوت بخوري او هغه به نوم بدل کی دا خو چي وبدي ایله بچو بنوم کی هغه نمونه به اصلي نمونه به بدلی او هغه ګناه به په طریقه باندې ځان لپاره جایز کړي نبی رسول الله والسلام فرمایي شراب بسکی دا غینم به بدلی یضرب علی رؤوسهم بالدفوف والمغنیات سرونو سره به دارنګي دفوف تمبلنا او دارنګي غانې بجانې هغه بغږیږي دمانه بغړیږي دیو ته بیغمه ډډه لګول او ناس وي نبی رسول الله والسلام فرمایي پرزمکه به الله پاک ژوندۍ ومنډي پزمکه به الله ژوندۍ په خطه باندې ومنډي او شکلونه به ولروان کې رچانه به خنزیران جوړ کې رچانه به شادوغان جوړ کې دارنګي امام قرطبی رحمه الله په التذکرہ 538 نمبر صفحه باندې یو اوږد روایت ذکر کړی چې تقریبا 77 علامات یا غینم سیوا او کم زیات هغه کې هغه قیامت ذکر کړی دي خو څه د علاماتونو مخکې تیر شي نو هغه دوباره نه ذکر کوم سبق دا دي چې دا د قیامت د علاماتونو علامه وي چې نبی صلی الله علیه وسلم د حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ روایت دی غوي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي من اقتراب الساعه 72 خصله د قیامت د نږدېوالي نخې چې دنه تقریبا 2 یا نخې دي 2 یا خصلتونه دي کله چې دا نخې او دا خصلتونه په خلکو کې راشي دا د قیامت علامات شروع شي هغه نخې سړي یو نخې دا د ازارایتم الناس امات الصلاه کله چې تاسو خلک ویني چې هغه به منځ مړکې یعنی منځ کې به ناراستی کوي منځ کې به سستی کوي منځ باندې کوي دا د قیامت نه خراب تاسو ته کله کوم ذکر کومه اوس کومه درنګ لا کومه بس مز ختم
ټیم تیر شي مونځ نشي. دا مونځ نه کول دا د منافقت علامه ده. مسلمانان چې مونځ پرېږدي نو دا د قیامت علامه به وي. مونځ په پرېښودو باندې به چا پروا نه وي. اسنن پر ګریوان کې سوچ وکړو د ځوانانو نه تپوس وکړه، ځوانانو د بوډاګانو نه وکړه چې کاکا پرس کې څو مونځونه کوي. 3 ټیمه ډوډۍ د هغې کې خو د 1 ټیم هم قضا نه کړه، بلکې د هغې نه بې ټیمه چې 3 ټیمه یې 5 ټیمه خوري او 5 ټیمه مونځ دی. نو چې تپوس ته وکړي چې په رښتیا ووایه چې نن دې په ورځ کې څو مونځونه کړي دي، نو کله وایي یاره نن خو مې یو هم نه دی کړی، یا وایي نن مې پکې یو کړی. او د سهار او د ماسخوتن دا مونځ دا خو پکې ډووین او د مازدیګر. الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو په حال رحم وکړي. مونځ به خلک پرېږدي. نن زمانه کې مونځ دا خالي د مشرانو او د سپینګرو خلکو علامه ګرځولې شوې ده. دا نوې نسل اکثر الا من شاء الله پته نه لګي چې جنابت کې بګرځي او پاک بګرځي. دومره پورې د مونځ خیال نه ساتي. نو یو نښه د قیامت داره چې امات الصلات، مونځ به مړ شي، مونځ به څوک نه کوي. او که مونځ کېږي نو هغه مونځ به څنګه یا الله دې معافي وکړي. هغه مونځ به دای چې الله وایي وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. الله وی د منافق نښه دا ده چې مونځ ته کله ودرېږي، مونځ ته پاسېږي نو هغه مونځ ته ډېر سست پس پاسېږي. مونځ ته چې ودرېږي نو قاموا کسالا، ودرېږي خو ډېر سست پس، هغه مونځ ورباندې بوج وي. قاموا کسالا معنی دام ده کوی کو خوی کو کوی نه کوي پروا نشته، د ګناه نه ډېرېږي نه. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. الله وی کله چې مونځ ته ودرېږي نو ډېر په ناراسته او ډېر په سستۍ ودرېږي. يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. په دې مونځ کولو باندې د الله رضا مقصد نه دی، بلکې خلقو ته ځان ښودل مقصد دی چې خلق مې وویني. يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. ځان ښیي خلقو ته، نه یادوي الله لره په مانځه کې مګر لغونته کې. ذکر د الله په مونځ کې نه کوي، بلکې خپل سوچونه او تصورات پکې ځغلوي. مقصود یې دا نه دی چې چونکې زمان الله رضا شي، مقصود یې دا دی چې خلق ته ځان وښیمه. معنی چېرته ګڼه کې راګیر شي که نه نور خلک مونځ کوي نو دی مو سره اودسو کې مونځ وکړي، او چې ځان دې سړی پرېږده. د ښو خلکو محفل کې راګیر شي نو مونځ وکړي. چېرته د پاجرانو فاسقانو سره ملګری شي نو دی وایي زه سړی دی نه کوي نو زه ولې کومه. دا د مونځ مړېدل دي. د مونځ مړېدل دا هم دي چې جوماتونه به ډک وي، خو هسې رواجي مونځ به خلک به په ځان نه پوهېږي چې زه په دې مونځ کې څه وامه او څه نه وامه. نو یو نښه د قیامت به دی چې امات الصلاة، مونځ به یې مړ وي، مونځ به مړ شي، یعنې خلک به مونځونه نه کوي، او که کوي نه به رواجي وي. دویم دا چې واضاعوا الامانته، کله چې تاسو وینئ چې خلک امانت ضایع کوي، څه شی دی چاله ورکړه نو هغې کې به خلک وفاداري نه کوي، هغې کې به خلک خیانت کوي. واضاعوا الامانته، امانت به ضایع کېږي. نحو کې مخکې د ترمذي روایت کې اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنا، کله چې مال فیء د غریبانو مال خلک خپل مال وګڼي او امانت غنیمت وګڼي، نو دا د قیامت نښې دي. هغه 15 نښو کې دغه نښې وي. امانت د هغې کې به خلک خیانت شروع کړي، به ضایع شي. چا سره شیشه کېښودو نو واپس ځای به نه او هغه خوړلی ختم کړی به. واکلوا الربا، سود به خلک خوړل شروع کړي، سود به عام شي. دا به د قیامت د علاماتو نه او دا دور دی که نه چې هر څه کې سود دی، هر څه کې سود دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلي په خلکو باندې داسې دور داسې زمانه به راشي چې هېڅوک به نه پاتې شوی مګر هغه به خامخا سود خوړلی، هېڅوک به نه پاتې شوی مګر خامخا سود به یې خوړلی. څه اثرات خو به ورته رسېدلي. فإن لم یاکله اصابه من بخاره، که چېرې د سود مال یې خوړلی نه دی خو د هغې اثرات به ورته رسېدلي، د هغې بخارات د هغې اثرات به ورته رسېدلي. علما وایي که دی په خپله باندې سود نه کوي نو سودخور انسان سره به دوستانه تعلق وي، هغه نه به یې چای څکلی وي،
د هغه نه به روټۍ خوړلې وي، هغه سره به نور لین دین کړی، نو هغه ګناه کې دیم راغی کنه، هغه سرات هوته ورسېدل کنه. هیڅوک باندې پاتې شوی مګر هغه به سود خوړلی ښه، سود به خامخا کړی. هغه دا زمانه ده چې ډېر کم خلک دي چې هغه د سود نه بچي. په دې زمانه کې خدا خلک په سودا نه پوهېږي، خالي په دې پوهېږي چې خالي جیب ډک کو پیسې وګټه. د دې وجې نه مولانا اشرف علي تانوي رحمه الله لیکلي دي چې هغه سړی د بازار کې سودا نه کوي چې هغه د شریعت په بویو نه پوهېږي. دکاندار دکان کوي، تپوس ته وکړه چې تاله د بیس خرڅولو چل درځي، د اخیستلو چل درځي. کم سوداګر شی اخلي او خرڅوي، د هغه نه تپوس وکړه چې دې کې جایز بیه کومه ده او ناجایز کومه ده. ټولې بیې فاسده دي، باطلې بیو دي او په دې ملک شروع دي. او څه پکې ښکاره په ښکاره باندې سودونه دي او حرام دي، جوارۍ پکې شروع دي. دکاندارانو په دکانونو کې دا څه ورته وایي، دا نصیبونه دي که لاټرۍ ورته وایي. دا شیزونه یې اچولي دي او په خلکو یې خرڅوي که نه چې نصیب دې خپل دی که خالي راخېږي او که ډک راخېږي. یا به پکې پیسې ورکړي یا به پکې وګټې. او دا سړي ځي او ماشوم او هغې چې دی نو پیسې ورکوي او هغه شیز ګوري، نصیب ځان له خپل ګوري. او د چا هغه خالي راخېږي او د چا هغه چې دی نو صحیح وي، دا د دې پیسې جایز دي؟ دا ټولې جوارۍ دي. غټ غټ کاروبارونه په دې طریقه باندې شروع دي چې یو شیز به د ډېرو پیسو لکه 50 روپۍ ټکټ دی، تم 50 جمع کا، بل بم جمع کی، بل بم جمع کی. مثلا 100 کسان جمع شول، 50 روپۍ جمع کړي، هغه شی د ډېرو پیسو دی، نو بس په هغې 50 روپو کې به یو کس ته میلاو شي، نور به څادرې پوږه واچوي کور ته بځي. په دې تقسیم کې او هغه تقسیم بالازلام کې فرق څه پاتې شو؟ په دې بیې کې او په هغې بیې کې چې هغه بیې بالازلام وه، تقسیم بالازلام او د غشو تقسیم بیې کې څه فرق پاتې شو؟ چې کوم بیې هغې ته قرآن کریم حرام ویلي چې ان تستقسموا بالازلام. په لسو کسانو باندې به عربو اوښ واغسته، او چې په 10 کسه به اوښ واغسته نو ټولو به یو برابر پیسې ورکړي، 10 واړو باندې چې څومره پیسې راتلې دومره به ورکړي. بیا به غشي راواغستل، په هغې غشو باندې به لیکلي 2، په یو غشي به لیکلي 2 حصې، په بل باندې به مثلا لیکلي 3 حصې، په بل به لیکلي خالي، بل به لیکلي خالي. داسې طریقه باندې یو کس ته به غشې اوچتوه، د چا په نوم لانکي په نوم غشې اوچت کا، چې به یې غشې راوچت که نو که به خالي و پیسې به یې په اوښ کې ورکړې وې، دی به دغه شان کور ته روان شو. او که خالي به نه و، یو حصه به و نو بس یو به یې واغسته. او که وي چې 2 حصې راووتې، په یو غشي چې به یې 2 لیکلي و، هغه غشې به راوچت شو نو 2 حصې به هغه کور ته یوړې، د چا به 15 حصې راووتې، څوک به پکې خالي لاړ کور ته. الله پې رد وکړو ان تستقسموا بالازلام، دا شی ستاسو ګڼ دی، دا پلیت دی چې تاسو په غشو باندې تقسیم کوئ. نو د دې لاټرۍ او د دې جوارۍ او د هغې منځ کې فرق څه پاتې شو؟ خلک به سود خوري، حرام به خوري. حلال کې حرام، نبی علیہ السلام فرمایي کل لحم نبتت بالحرام فالنار اولی بها. کومه غوښه چې هغه په حرام مال باندې د هغې تربیت وشي، حرام مال باندې مضبوط او غټه شي، د جهنم اور د هغې لپاره ډېر لایق دی. د قبر چینجو دپاره ځان مه مضبوطه وه، د قبر چینجو دپاره ځان مه غټه وه. د الله بنده دا سوچ وکړه چې په څه باندې به زه د قبر د چینجو نه، د آخرت د عذاب نه بچ کېږم. دا به د قیامت نه ښایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي واکل الربا، سود به خلک خوري، سود به ښکاره شروع وي. نن دا دور دی، ښکاره په ښکاره باندې، عام په عام باندې، حکومتي سطح باندې سود شروع دی. څوک پروا هم نه کوي چې دا ولې شروع دی. الله الله. واستحلوا الکذب، خلک به واستحلوا الکذب، خلق به دروغ حلال گنی. دروغ ته وسو کړو دروغ نه وای. هر سړی د خپل وس مطابق، د خپل پیسې مطابق دروغ بوي. او که ستاسو خیالي وس دروغ نوم بدل کړی دی، دروغ بوي نو بیا څنګه پراد مې وسره وکړه کنه، دروغ بوي نو بیا څنګه سیاست مې وسره وکړه. کله سیاست دروغ نه دا خلق به دروغ ویل حلالو غني، دروغ به جایزو غني، دروغ باندې وسوک پروا نه کوي. حالانکه دروغ دومره ناکاره ګناه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو بنی آدم دروغ وایي نو یو میل داغې نه پرشته د هغې د بدبویۍ د وجې نه لرې روانه شي. یو میل ته هغه پرشته لرې شي ښه، ځکه دومره ناکاره خبره وکړه، دومره بدبویه خبره وکړه چې یو میل کې د دې انسان خواته پرشته نشي ټینګېدی. او مونږ قربانې ځکه نه پوهېږو، په خپله خو ځکه نه پوهېږو د دروغو په بدبویۍ باندې چې مونږ
ټول عمر په ګندونو کې ناست وو. د بدبوهۍ پته خو هغې چاته لګي چې هغه صفا ځای کې ناست وي، چېرته ناڅاپه د ډیران خواله راشي او چې سړی په ډیران کې شپه ورځ پروت نو اوس په بدبوهۍ پوه شي که نه. هغه یو سړی په لاره باندې روانو، چېرته دا نالی مالی چې صفا کوي دا بنګي، دا سړی په لار ته نو یو د عطارو بازارو چې عطر خرڅونکي خلکو د هغې په بازار تېرېده، دې خوا هم د عطرو دوکانونه، دې خوا هم د عطرو دوکانونه، دی روان دی. نو بس د خو دومره خوشبویانې چېرته نه وي لیدلې، دی خو ټول عمر ګندونه کې و، نو دی د هغې خوشبویانو د وجې نه بېهوشه شو، راوغورځېده. خلک رالل په تماشه باندې چې یاره عجیبه کار دی، دا سړی ولې بېهوشه شو، ناګهان راوغورځېده. یو دکان وی ورګه، دکاندار وایي ما سره ډېر مزدار عطر دی، هغه ورته راړم چې هغه ورته نږدې کړي د نورم حالت خراب شي. بل دکاندار وایي ما سره ډېر قیمتي عطر دی، هغه ورله راړم چې هغه ورته نږدې کړي د حالات نورم خراب شي. چېرته یو هوښیار سړی ته په لار باندې چې ویې کتل، وایي دا خو اپننکۍ بنګي دی. هغه وایي تاسو هاخوا شئ مال یې چل راځي. کپړه پیزار یې په سوټو باندې څښاو نو هغې ویسته، چې سپېږمو ته ورته نږدې کړو نو هغه ورو سترګې وغړولې. هغه را بیدار شو، هغه ویې دله دا شی په کار دی. نو موږ او تاسو د ګندګۍ په بوی ځکه نه پوهېږو چې موږ ناست په ګندونو کې یو. د دې بانډو سړی چېرته خاریې ته لاړ شي نو لو ته کچه کچه کېږي، الټی ورځي که نه، ځکه د هر طرف نه د اصخا بوی نه را روانې، او د خاریې سړی پکې داسې هېڅ پروا هم نه. نو فرشتې هغه خو پاک مخلوق دی، کله چې موږ دروغ شروع کړو نو دا دومره بدبوی شی دی چې یو میل فرشته زموږ د دروغو نه لرې منډې وایي. د بس کداري مه دوره دوړه دې شروع کړې د دروغ چې فرشته سره خوا کې نه شي ټینګېدی. نبی علیه السلام وایي دا به د قیامت علامه وي چې دروغ به خلک جایز وګڼي. نن په دې دور کې تپوس وکړه، هر سړی په دروغو کې مبتلا دی، هر سړی. دروغو ته څوک دروغ وایي، څوک په لار روان دی چېرته ځي، یاره زه لونی څه کار مې دی چېرته روان به جهانګیري ته ثوابۍ ته ځمه، روان به مانکۍ لئ او ویې لغونې زه بهر ځمه چېرته لرې ځمه. او په دې موبایلو کې خصوصیت دروغ دی، هلکه کوم ځای ته را ورسېدې، زه خو پلانکي ځای کې در روان یم او ناست به په کور کې. دا موبایل خو جوړې د دروغو دپاره دي، بس وایه پکې دروغ. نبی علیه السلام فرمایي خلک به دروغ جایز وګڼي، دا به د قیامت علامه ښه. الله واستخفوا بالدماء، د خلکو وینې به خلک هغه سپکې وګڼي. وینې تویول به ورته څه کار نه ښکاري، د مسلمان وجل به ورته څه کار نه ښکاري. دا زمانه ده که نه ده؟ مسلمان وینه تویول دا باړو څه کار چاته نه ښکاره کېږي. حالانکه حدیث پاک کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو طرف ته دنیا روانه کا، دا ټوله دنیا په دې الله پاک دومره نه خفه کېږي لکه څومره چې الله د مسلمان په وینه تویولو باندې خفه کېږي. د مسلمان دا وینه الله پاک ته د هر څه نه ډېره محبوبه ده. نو د مسلمان وینه تویول دا ګناه کبیره ده، لویه ګناه ده. خلک به دومره سپکه وګڼي، دومره بې قیمته وګڼي چې معمولي خبره باندې به مسلمان وینه تویوي. حالانکې درې وجې دي شریعت کې چې د هغې نه بغیر د مسلمان وجل په هره طریقه ناروا دي. صرف درې وجو کې جایز دي. د درې وجوهاتو نه ما سوا د مسلمان مرګ هېڅ چېرته جایز نه دی، هر څومره لوی ګناهګار دی. یو دا نبی صلوات والسلام فرمایي چې یو سړی راولګېده، بل سړی مړ که، قتل یې که، نو که وارثان یې نه ماف کوي، قصاص نه واخلي، نه قصاص اخیستل جایز دی، هغه دپاره بدل اخیستل جایز دی. دویم دا چې یو سړی شادي شده دی، واده کړی سړی دی، زنا یې وکړله، نو که زنانه م واده کړې وي نو دا سړی او زنانه دواړه به تر هغې وخته پورې په ګټو ویشتلی کېږي تر څو چې د سانې وتلي، د دې مرګ جایز دی. او که غیر شادي شدی واده کړي نه نو بیا وله سلسل درې دي، الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. الله وایي زناکار سړی او زناکاره زنانه ووهئ هر یو د هغې نه سل درې وله ورکړئ، سل کوړې وله ورکړئ. خو چې کله غیر شادي شدی نو سل دورې دي چې واده کړي نو بیا د هغې دپاره رجم دی، دغې باندې مرګ جایز دی. بس په دغې ته خبره باندې هېڅ چېرته په دې ملک کې مرګ ونه شو. بلکې اوس قانون دا دی که نه،
وایي که په رضا باندې نو خیر دی، نه قصاص شته نه سزا شته نه جرم شته. که ښځه او سړی په رضا باندې زناګانې کوي نو پروا نشته. دا زمونږ د ملک قانون دی. د ملک قانون رستو دی، زمونږ د خدای قانون دا دی چې بس رجم یې کا. او په دې حدیث د امام الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم گواه دی چې نبی اسلام په خپل مبارک لاس باندې صحابي رجم کړی دی، حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ. نبی اسلام تراغه طهرنی یا رسول الله، د الله حبیب ما پاک کا. دا صحابه او ایمانو. طهرنی یا رسول الله، د الله پیغمبر ما پاک کا. وګد حدیث دی. نبی اسلام ته بل خوا مخواړو، هغه لبیا مخې لراغه طهرنی یا رسول الله. نبی اسلام بل خوا مخواړو، بیا ول مخې لراغه. نبی اسلام ورشه دوګورې نشه مشه خو نه کړې، دماغ خې نه خراب شوی دی سوې. صحابه لخلب وې کوي نه چې شراب خو نه رسکري نشه هم نه کړې، خپ سور دی. وای ولی وای مان دا شان ناجایز عمل شوی دی. نبی رسول الله صحابه ته بوځي پلان کیږي چې کارجن ازمکه دا اغل ته رجم کوي، او هغه ځکه بیا حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ رجم شوی دی. په خپل باندې نبی رسول الله والسلام رجم کړي، صحابه کرام رجم کړي. نو معنا زناګا ویني مسلمان هغه به جایز وګڼل شي. نو ویني د مسلمان تو یول حرام دی، په دغه دویمه وجه جایز دي چې زناو کې نو خیر دی، قتل کا. او دریم دا چې سړی مسلمانو او د اسلام نو واپس مرتد شو، کافر شو، دا هغه مرګ جایز دی. د دې خبرو نه ما سوا د مسلمان وجل په هیڅ قانون کې جایز نه دی. اوس د ما تولیو قتل تما په خبرې کړې وي په معمولی شیزونو باندې، په معمولی خبره باندې مسلمان وجل کېږي، دا به د قیامت نه خي. د قیامت د علاماتو یو علامه بدای چې مرګونه به زیات شي، بے ګناه مرګونه به کېږي. الله واستعلوا بالبناء، بلنا خیدادا چې نبی رسول الله والسلام فرمایي خلق بدنګ دنګ آبادی کوي، لولې بنگلې به جوړي. دا پته نشته چې سورج په کې زناسته مخلولې آبادی، لولې بنگلې مضبوطه بنگلې به جوړي. دا به قیامت علامه وي. او کمزوري خلک چې داغه وس نه کېده، دومره لولې آبادی او بنگلې به شروع کی چې سړی ورته حیران شي. مقصد دا دی چې مرګ نشته، بده کې وځي ټول مرګ پروت دی. دا به قیامت د علاماتونو یو علامه ای. نبی اسلام فرمایي وباع الدین بالدنیا، په دنیا باندې خرڅول شروع شي. څه مطلب؟ د دین کار د الله لپاره باندې بلکې دین به د دنیا لپاره. خلک به د دین خدمت نه کوي بلکې دنیا لپاره به منډه وي، او که څوک د دین کار کوي نو هغه به د الله رضا لپاره نه کوي، به دنیا مقصد وي. دا به د قیامت علامه ای. او بلدار چې وتقطعت الارحام، خپل ولی به پریکړی شي، خپل ولی به ختم شي، هر سړی به ځان لځان لشي، رور به د رور نه خپي، پلار به د زوی نه خپي، زوی به د پلار نه خپي، گاونډي به د گاونډي نه خپي، د یو بل سره به خلک غم خادي تل راتل نه کوي. او دا شمنن شروع دی کنه، هر سړی به خپل کور کې پورا دی. نبی رسول الله فرمایي خپل ولی به ختم شي، یو بل سره به خلک تعلقات نه ساتي. حالان کې دا خپل ولی دومره یو زبردست شی دی، دومره زبردست چې نبی اسلام فرمایي څوک چې دا غواړي خیر او برکت واچي نو د خپل خلکو سره خپلوانو سره خپل ولی پالي، خلکو سره د خپل ولی پالي. او که څوک د سره خپل ولی ختمي نو د سره یو ځای کوي، څوک سره تعلقات ختمي د سره یو ځای کوي. نبی اسلام فرمایي ليس الواصل بالمكافي ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. خپل ولی پالون کې هغه څوک نه دی چې د سره خلک غم خادي کوي نو د مو سره کوي، او کده سره نه کوي نو د مو سره نه کوي. دا خو تر هغه بدل کوزي. تاسو سره احسان کوم نو تم زما سره احسان کوي، کده سره نه کوم نو ته زما سره نه کوي. بلکې خپل ولی پالون کې دا دی که تاسو سره خپل غم خادي ختمي، تعلقات ختمي، نو ته ور سره مخ ختمه، تو سره خپل تعلقات بیا یو ځای کوه. دا الله د پاره، داغه د وجه نه کوي چې داغه نه یریږي، دا الله د یری نه. نبی رسول الله فرمایي د قیامت پر ورځ باندې د عرش لاندې به خپل ولی आवाज وړاندې او आवाज وکي من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. چا چې موږ دنیا کې پاللیو، دنیا کې یو ځای کړیو، نن دې الله د خپل رحمت سره یو ځای کی. او چا چې دنیا کې زه ختم کړم، خپل ولی ختم کړي، دا غم خادي ختم کړي، نن دې الله د خپل رحمت نه لري کی.
نن دی الله د خپل رحمت نه جدا کی. دو مسلمانان یو بل سره خبرې نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 ورځې اخوا یو بل سره خبرې نه کوي که مړ شو جهنم ته به ځي. پته یا ساتئ شاهدی توحید سنت کیسټ اینڈ سیډیز مرکز دکان. چې خپل ولی به ختم شي، خپل ولی به نه کېږي، خپلوان به یو بل سره تعلقات ختم کی. بله نښه دا ده ویکون الحکم ضعفا، ویکون الحکم ضعفا، حکم صحیح خبر هغه به کمزورې خبرې په هغې به څوک عمل نه کوي. والکذب صدقه والکذب صدقه، دروغ خبرې هغه به خلکو ته رښتیا معلومیږي. که خلکو ته رښتیا خبرې کوي نو عمل به پرې نه کوي، که دروغ خبرې کوي نو خلکو باندې به ډېره خوږې لګي، کیسې میسې کوي نو خلک به ډېر خوشحالېږي. چې رښتیا وي نو دار چا به بدې شي، چې دروغ وي نو دار چا به خوښې. داسې دور به راشي. نبی اسلام فرمایي والحریر لباسا، ریخم به د خلکو لباس جوړ شي. حرام شی چې د هغې استعمال ناجایز و هغه به خلک استعمالوي. لکه ریخم د نارینهو دپاره استعمالول ناروا و، نو نارینه به ریخم استعمال شروع کي. وایي به سړي ګناه پکې چا راوستی. وظهر الجور وظهر الجور، نبی اسلام فرمایي په خلکو کې به جور او ظلم عام شي. ظلم به خلکو کې سوا شي، هر سړی د خپل وس مناسب ظلم به کوي. بادشاه دی هغه په قوم باندې ظلمونه شروع کي، قوم دی هغه به په خپلو ماتختو باندې د چا د لاندې چې څومره محکمه ده نو هغې سره به ظلمونه شروع شي، تر دې چې یو سړي خپلې سورلې ده نو په هغې باندې به هم ظلم زیاتې شروع شي. وظهر الجور، ظلم ته به څوک ظلم نه وایي. وکثر الطلاق، طلاق به زیات شي، خلک به طلاق بغیر جرمه بغیر نقصانه آسی به طلاق زنانو له ورکوي. دا به د قیامت د علاماتو نه طلاق به زیات شي. دارنګې نبی اسلام فرمایي وکثر القذف، قذف او بدنامي لګول په خلکو کې به سوا شي. چا به ګناه نه کړي دی به پلان کې ما په خپلو سترګو کتلی دی چې دا کار یې کړی دی، حالانکې دی به په عمر کې هغه نه کتلی، دی به دروغ وایي ما کتلی دی سړی چې دا کار یې کړی دی. الله والله په خلکو بدنامي لګول خو به د خلکو دا څه کار نه ښکاري. او نبی علیہ السلام فرمایي ګوره دا یاد وساتئ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، چې یو سړی د چا نه خبره واوري او هغه خلکو ته کوي نو دغه سړی کافي دروغجن دی. دغه دروغ دله بس دی بس دی د یو سړی دپاره دروغ ده چې بیانوي خلکو ته هره خبره چې ده اورېدلې ده څه دې واورېدل نو هغه بل ته مه وایه، مخکې د هغې معلومات وکړه. دا نه چې تا واورېدل ته بل ته وایې چې معلومات کې هغه دروغ وي، هغې بل ته وکړي هغې بل ته وکړي چې خبرې مونډ لټې هغه دروغ وي. نه چې یو خبره دې واورېدل ته هله بل ته وکړه چې ته مخکې معلومات وکړي چې دا رښتیا ده که دروغ ده. که دروغ یې چاته مه وایه. یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، او د ایمان والو ای مؤمنانو که چېرې تاسو ته یو بې اعتباره سړی یو فاسق سړی یو خبر راوړي نو د هغې په خبرې پسې مه ځه، هغې خبرې باندې له عمل مه کوه، مخکې د هغې نه معلومات وکړه چې دی رښتیا وایي که دی دروغ وایي. که نه د پښتو هغه متل دی وایي لکه یو سړي ته چا وایي چې غوږ در نه سپي یوړه نو یې مخکې سپي پسې منډې مه وه، مخکې پر خپل غوږ باندې لاس کړی چې رښتیا وړی دی که نه یې دی وړی. نو موږ مخکې سپي پسې منډې وو نو چې ښه ستړي شو نو بیا وروسته غوږ ته خیال شي چې وایي غوږ خو ما سره دی. نه نه نه، معلومات کوه، هله په خپلې خبرې باندې عمل کوه. چا ویلي څه دي وی چا ویلي دي چا ویلي دي، د خبرې معلومات کوئ. دا ملک نن خراب دی خبر وکړه. نو نبی اسلام فرمایي بدنامې لګول تهمتونه لګول به په خلکو کې زیات شي. دارنګې نبی اسلام فرمایي وکان المطر قیضا، باران به کم شي، بارانونه به ډېر نه وي. نبی اسلام فرمایي والولد غیضا، بچي چې نه به نافرمان شي د مور او پلار، د مور او پلار حقوق به نه ادا کوي، د مور او پلار مخالفت به شروع کوي. دا به د قیامت د علاماتو نه وي. وفاز اللئام فیضا، نبی اسلام فرمایي دا ناکاره خلک، رذیلان خلک، سپک خلک، بدعمله خلک، بدکاران خلک دا به زیات شي، دی برابرېږي سم، دومره به ډېرېږي ورځ په ورځ. وغاز الکرام غیظا،
او عزتمن خلق برس برس باندې کمیږي، ښه خلق برس برس کمیږي، ناکار برس برس سوا کیږي. بل نبی اسلام فرمایي وکان الامراء فجرا، د دغه دور بادشاهان، د دغه دور امیران مشران اب ټول فاجران فاسقان وي، چرته د سړي ځای باندې بادشاہ کیږي. وکان الامراء فجرا، بادشاہان امیران اب ټول فاجران وي. والوزراء کذبا، څومره وزیران چې ټول به دروغجن وي. دا به د قیامت د علاماتو نه. دا نن دغه دور شروع دی که نه. وکان الامراء فجرا والوزراء کذبا، ټول وزیران اب دروغجن وي، بادشاهان به ټول فاجران فاسقان وي چې هغه خپله په فجور او فسق کې مبتلا دی. کفر خبره د هغه د خولې نه راوځي، نو د خلکو او د مخلوق به د کوم ځای نه اصلاح وکړي، د مخلوق اصلاح به د کوم ځای نه وکړي. نبی اسلام فرمایي والامناء خوانا، او کوم خلک چې هغه په خلکو کې امانتدار ګڼل کېدل، په خلکو کې امینان ګڼل کېدل، هغه به خیانتګر شي، هغه خیانت شروع کړي. والعرفاء ظلما، په خلکو کې اوچت خلک نوابان خلک، هغه به ظلم او زیاتې شروع کړي، هغه به د غریبانو سره ظلمونه او زیاتې کوي. نبی اسلام فرمایي والقراء فسقا، د دغې زمانې قاریان اب ټول فاسقان وي، بدکاران وي. الله دې زموږ ستاسو په حال باندې رحم وکړي. په هر کلي کې، په هر علاقه کې، په هر محله کې قاریان شته، ولیکن داسې نشته چې مسلې باندې ودرئ، څوک ورپسې مونځ هم نه کوي. والقراء فسقا، قاریان به ټول فاسقانی، ټول په ګناهونو کې مبتلا، ګناهونو کې مستغرق دي. قرآن سینه کې پروت دی، باوجود د هغې فرض مونځ به نه کوي. قرآن سینه کې پروت دی، باوجود د هغې ټیوي به ګوري، ویسیار به ګوري، دروغ به وایي، زناګانې به کوي، غلط کارونه به کوي، دوکې دړاکې به کوي. دا به قاریان وي الا من شاء الله. والقراء فسقا، قاریان به فاسقان وي. او نبی اسلام فرمایي ظاهر کې به خلکو لباس داسې جوړ کړی، داسې مزیدار، ته به وایې لکه دومره نرم نرم به پاسته پاسته به لکه د ګډ او د ګډوري پوستک چې اچولی دی، لکه څنګه چې د ګډوري دا بدن پوسي که نه چې وړی پې ولاړي. ظاهر کې به ځان داسې برابر کړي او داسې نرم کړي. وقلوبهم انتن من الجیفه، ظاهر نه خو به تا ته ډېر ښایسته سړی ښکارېږي، لیکن زړه به د هغه د مردار نه هم ډېر زیات ګنده وي، داسې ګنده بوی به د زړه نه خېږي لکه مرداره. ولې شرع ظاهر ګورې، ته به د ظاهر ګورې، ظاهر به ځان ډېر ښایسته کړي د شریعت په ډول، خو لیکن چې زړه ته یې ګورې نو زړه به داسې ګنده وي لکه مرداره، د شرکیاتو، د بدعاتو، د رسوماتو به ډک وي، د بغض او حسد د مسلمان نه به ډک وي. وامر من الصبر، نبی اسلام فرمایي وامر من الصبر، او زړه به داسې تریخ وي دننه چې د مړغونې نه به هم ډېر زیات تریخ وي. ظاهر خو به تا ته ډېر خوږ خوږ لګي، ډېر دوست دوست به لګي، ملګری ملګری به لګي، خو زړه به یې ګورې د مړغونې نه هم ډېر زیات تریخ وي درته. دا به د داسې دور خلک وي. نبی اسلام فرمایي الله پاک به دا خلک په یغشیهم الله فتنة یتهاوکون فیها کما تهاوکت الیهود الظلما، الله به په فتنه کې داسې وردن نه کي، داسې لکه څنګه چې یهود په هغې تکه توره فتنه کې وردن نه کړي وښه. او بیا نبی اسلام فرمایي وتظهر الصفراء، دغه دور کې به خلکو سره اشرفۍ او پیسې ډېرې شي، زیړ به ډېر شي، یعنې پیسې او اشرفۍ به ډېرې شي، هر سړي سره به پیسې، هر سړي سره به مال او دولت وي. وتطلب البیضاء، او پیسې به طلب کېږي، دراهم به زیات شي. دارنګې وتکثر الخطایا، ګناهونه به سوا شي، مال به ډېر شي، پیسې به ډېرې شي، ګناهونه به سوا شي. خلک به ګناهونه کوي، ښکاره په ښکاره به ګناه کوي، پروا به د چا نه وي. بالکل علی العلانیه، ښکاره په ښکاره باندې به ګناه کېږي او د چا به پروا نه وي. دا د قیامت د علاماتو نه وي. الله پخوا زمانه کې چې به چا ګناه کوو که نه، نو ګناه چې به یې وکړو نو هغه به د خلکو مخې ته نه شو راتلی. اوس د خلکو په مخ کې به ګناهونه کېږي او ښکاره. او ګوره د آیات وساتئ، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي ګناه، هر ګناه به الله زما د امت معاف کړي. کل امتي معافا الا المجاهرین یا الا المجاهرون،
نبی علیہ السلام فرمایي ټول امت به الله پاک زما معاف کی، خو مگر هغه امت به نه معاف کیږي چې هغه ښکاره په ښکاره څرګند په څرګنده ګناهونه کوي. پروايي نه ښه سود کوونکی چې سود کوي نو ښکاره کوي، شرابي شراب څکي نو ښکاره څکي، زناکار که زنا کوي نو ملګرو سره روان دی او د هغې خبرې کوي ښکاره کوي، که غلغلا کوي نو ښکاره کوي، که دروغجن دروغ وایي نو ښکاره کوي ښکاره وایي. هر ګناه به ښکاره په ښکاره شروع وي، پروا به د چا نه وي. بل نبی علیہ السلام فرمایي وتغلو الامراء، امراء خلق امیران خلق بادشاهان خلق هغه به خیانت شروع کیږي. هر مشر چې هغه ته کومه ډیوټي والا ده هغه به پای کې خیانت شروع کیږي. هر سړی به په خپل مقام کې خیانت شروع کیږي، تر دې چې بادشاهان به خیانت شروع کړي. وحلیت المصاحف، قرآن مجیدونه هغه به ډېر زیات مزیدار شي کنه، ډېر مزیدار به شي، مزیدار لیکای به وشي، مزیدار ګټې، مزیدار کانټیانې، مزیدار کڅوړې به ورته اغوستلی کېږي، تر دې چې د سرو د سپینو په اوبو باندې به لیکلی کېږي خو عمل به پرې نه کېږي. هغه دا دور دی چې نن د مسلمان د قرآن سره خو ظاهرا ډېره مینه ده، په کڅوړو کې بند کړی دی، ډېر مزیدار لیکلی شوی دی، ډېر ښکلی چاپ شوی دی، خو لیکن عمل په کتاب الله باندې نشته. او دا د کتاب عزت نه دی. ګورې عزت یې دا دی چې ما تا په هغې باندې عمل شروع کړو. الله الله الله. علماء کرام ذکر کوي، تفسیر قرطبي د حسن بصري رحمه الله قول لیکلی دی په دې آیت باندې چې نبذوه فنبذوه وراء ظهورهم. الله د یهودو باره کې وایي د یهودو زما کتاب تورات د خپلو شاګانو شاته وغورځوو. نو علما وایي څنګه شاته وغورځوو؟ هغې خو نه دی غورځولی، هغې خو به ډېر اکرام کو، ډېر عزت به یې کو. د دې څه مطلب شو؟ نو قرطبي لیکلي دي د حسن بصري رحمه الله نه شاته غورځول دا مطلب نه دی چې ګنې راویغسته وروسته یې وغورځوو. مطلب یې دا دی چې د هغې الفاظ به وي، هغې به چې دی نو تلاوت به یې کو خو عمل به یې پرې نه کو، نو دا شاته غورځول شول. د قرآن کریم لیکل د سرو د سپین، د تورات لیکل د سرو د سپینو په اوبو باندې کړیو، په حریرو په رخمو په کپړو کې بند کړیو، خو لیکن عمل یې پرې نه کو. لبذو العمل به، عمل یې پرې نه کو. نو الله وایي فنبذوه وراء ظهورهم. نو قرآن کریم به ښایسته شي خو عمل به پرې خلک نه کوي. وصورت المساجد، جوماتونه هغه به ډېر زیات مزېدار شي، ډېر ښکلي ښکلي نقشو باندې، په ډېر ښکلو ښکلو ډیزاینونو باندې به جوماتونه جوړېږي، خو مونځ به پکې څوک نه کوي. مونځ به له نه راځي او مزېدار به جوړ کړی. الله والله د جومات جوړول آبادي باندې نه دي، د جومات جوړول په عبادت باندې دي. لیس العمارة بالبناء انما العمارة بالدین. د جومات آبادی دا نه دی چې ډېر مزېدار یې جوړ کا، د جومات آبادی دا دی چې هغه په دین باندې آباد کړه، دین کار پکې شروع کا، دا د جومات آبادی دی. مسجد نبوي د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم هغه مسجد چې هغه د کجورو د پټو نه جوړ کړو، چې باران به ورېده ټول به په صحابه کرامو باندې راڅڅېده. نبی علیہ السلام به چې سجده لګوله تندی به په خاورو کې ګنده کېده. څومره عظیم مقام یې دی چې په اعمالو باندې آباد و. خو بل طرف ته هغه جومات چې هغه د نبی علیہ السلام خلاف کې جوړ شوی و، چې هغه د دین درواني دپاره جوړ شوی و، د نبی علیہ السلام مخالفت دپاره جوړ شوی و، ډېرې مزېدارې مضبوطې ارې ورله کېښودې وې. خو الله پاک فرمایي چې لا تقم فیه ابدا. زما حبیبه ګورې دغې جومات کې به نه ودرېږې، ځکه که ډېر ظاهرا ډېر مزېدار آباد دی، خو لیکن دننه نه خراب دی، د دین کار پکې نه کېږي بلکې د دین خلاف پکې کېږي، نو داسې جومات کې به نه ودرېږې. الله والله ګوره حدیث پاک کې راځي، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوږد حدیث دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یاتی علی الناس زمان لا يبقى من القرآن الا رسمه ولا يبقى من الاسلام الا اسمه، او کما قال. نبی علیہ السلام فرمایي په خلکو به داسې دور او داسې یو زمانه راشي چې د قرآن کریم به صرف رسم پاتې شي، رواج پاتې شي، الفاظ به لولي، معنی باندې به عمل نه کوي، او که معنی هم زده کړي نو هسې رواجي زده کړي به عمل به په هغې باندې نه کوي. چې څه ته حلال وي هغه به دې نه کوي، چې څه ته حرام وي په هغې کې به دې مبتلا وي.
هسې خالي الفاظ به وایي زه خو سبق وامه و داسې سبق ویل خو څه پیدا نه کوي. رب طال للقرآن والقرآن تلعنه او یلعنه. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي ډېر کرت یو سړی هغه د قرآن لوستونکی او قرآن به وایي او قرآن به هغې ته خیرې کوي، قرآن به ورباندې لعنت وایي. ښه که ته وایي چې زه قرآن وایم او عمل پرې نه کوي نو قرآن ورته خیرې کوي خو دوا درته نه کوي. اصل کې قرآن خو د عمل لپاره وکنه. د قرآن کریم به په خلکو کې صرف نوم پاتې شي، نوم ولا يبقى من الاسلام الا اسمه، او پاتې به نشي په خلکو کې د اسلام نه مگر صرف او صرف نوم د اسلام به پاتې شي. صرف برای نام مسلمان به زه مسلمان یم. زکات به چېرته په ټایم نه ورکوي، مونځ به په ټایم باندې نه کوي، روژه به نه نیسي، حج له به نه ځي، د اسلام په اصولو باندې په یو اصل به عمل نه کوي، سراسر به د اسلام خلاف چلیږي او دعوه به دا کوي چې زه مسلمان یم. صرف په نوم به مسلماني، عمل به د مسلمان نه وي. دا به د قیامت نه ښایي. الله الله دا دور دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى. جماعتونه به ډېر مزیدار جوړ کړي. دا د نبی اسلام حدیث دی. جماعتونه به ډېر مزیدار آباد کړي. وهي خراب من الهدى، او جماعت به د هدایت د کار نه بالکل خراب وي. ظاهرا خو ډېر مزیدار جوړ دی خو د دین کار به پکې نه کېږي، د دین د کار نه بالکل خراب وي. ته به چې څنګه خراب دی، موږ چې پکې استاد ساتلی دی او موږ چې پکې استاد کېنولی دی نو څنګه بیا جماعت شاړ دی او څنګه خراب دی. نبی اسلام فرمایي علماؤهم شر من تحت ادیم السماء. د دغه دور ملیان، د دغه دور علما د اسمان د سرمنې د لاندې د ځمکې د پاسه د دوی نه به نور ناکاره خلک په دنیا کې نه. علماؤهم شر من تحت ادیم السماء. علما د دوی د اسمان د سرمنې د لاندې به په ټولو خلکو کې دغه ناکاره یو شریاني. من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. د دغه ملیانو نه فتنې برابر کېږي او بیا به په دې کې وردن نه کېږي. اصل د فتنو جرړه به د دغه وخت دغه ملیانې فتنې به شروع کوي د خلکو لپاره دی. ښه نو مطلب دا دی چې نبی اسلام فرمایي جماعتونه به آباد وي، ډېر مزیدار وي خو د دین کار به پکې نه کېږي. ګوره نبی اسلام فرمایي دا به د قیامت نه ښایي چې ان یتدافع اهل المسجد لا یجدون اماما یصلي بهم. چې لمونځ ټیم شي که نه نو د جماعت والا خلک د محلې والا خلک یو بل له به دکې ورکوي. یو ته به وي ته مخکې شه، ابر رسو شي بل ته وي ته مخکې شه. لا یجدون اماما یصلي بهم. په ډک جماعت کې په ډکه محله کې هېڅوک به نه پیدا کېږي چې هغه امام شي او د خلکو لمونځ ورکړي. تاسو به اورئ که نه چېرته استاد به که مرض نه وي ستا چې بېګا خو ګورې موږ ځان له لمونځ کړی دی. په ډک جماعت کې په ډکه محله کې دومره څوک نه میلاوېږي چې په دې مسله ودرېږي او 2 رکعاته 4 رکعاته منځ وکړي. دا به د قیامت علامه وي. الله والله مسلمان داسې حد ته ورسېده چې 5 ټیمه شپه ورځ کې منځ کېږي، هغه منځ هم یو بل له نشي ورکولی چې استاد نه وي هغه دې ځان له ځان لګوي. او بعضې خلکو کې خو دا مرض راوتی په دې پلان کې بسې منځ کوم او په دې پلان کې بسې نه کوم. هلکه په دې خپل ګریوان کې دغه نظام ته هم سوچ وکړه چې ته څو روپو کې ولاړې او چې ستا منځ ورپسې لګېږي خو ته مخکې شه که نه زه ودرېږه چې ستا څنګه حال دی چې دا هم د خپل ځان لږ معلوم شي. دا یاد وساتئ تمام علماو لیکلي چېرته په یو موقع باندې امام نشته خلک موجود دی نو چې په دغې موجوده خلکو کې د هغې په نظریه کې کم سړی هغې ته غوره ښکاري هغه دې مخکې کېږي. او کوی چې یو هم پکې غوره نشته نو چې کم یو پکې بس مخکې شو هغه دې مخکې شي. خو امامتي دې وکړي ځکه 25 درجې 20 درجې ثواب میلاوېږي. نه شیطان بیا دوکه کوي سړی نو بیا به موږ دا چا عزت کوو چې دا یو بس موږ درېږو نو د دوره خلکو به بیا څوک عزت کوي. د سره خو موږ ګب لګو خبرې کوو اترې کوو بیا به د عزت کول غواړي. هسې ته ما ته وښیه دا په کوم دین کې دي چې د مسلمان بېعزتي جایز ده. ولې که ستا امام نه یو هسې یو عام سړی دی د هغه بېعزتي به جایز وي؟ بېعزتي خو د هر مسلمان ناروا ده که هغه امام دی او که هغه مقتدي دی که هغه خان دی او که هغه ګدا دی. د هر مسلمان بېعزتي به نه کوي، یو به هم نه کوي.
څه مطلب چې امام بې عزتي مه کوه د نورو ښه کوه. خو دا داسې نه وي. د دې دا مقصد وي چې دې مسلې له ځکه هر سړی نه وړاندې کېږي چې دوی بیا هر یو پسې موږ خبرې نه شو کولی. خو به دغه یو ډېر دی که نه، دا استاد ډېر دی که نه چې هغه له به سر وخت کې لګیا او خبرې ورپسې کوو او کپړې ورله وینځو. بس دغه ډېر دی، موږ به هر چا پسې خبرې کوو. د دې دا مقصد دی. دا مقصد نه دی چې ولې د استاد څه عزت وکړو. حقیقت دا دی په استاد بس چې خلک څومره خبرې کوي دومره چا پسې نه کوي. د دې دا مقصد دی، ځکه دې ته سړی نه شي ټینګېدی. هسې بس ته د هر چا په سترګو کې ښه لګي، خو چې دې مسلې ته مخکې شوې که نه ته بیا ځان ته سوچ وکړه چې تا به څومره خلک خبرې کوي. یو به وایي دا یې وکړه، بل به وایي دا یې وکړه، یو به وایي دا یې وکړه، ټول ورپسې بیا لګیایي. دې ته خلک دې وجې نه غاړه نه کېږي. بهرحال وصورت المساجد، نبی علیہ السلام فرمایي جوماتونه به ډېر مزېدار جوړ شي. وطولت المنابر، منبرونه به اوږد اوږده جوړ شي. وخربت القلوب، زړونه د خلکو به خراب شي، زړونه به خراب شي، فاسد او دننه بالکل ګنده به. او المرء یقیس علی نفسه، چې د زړه دننه ګنده دی د بل مسلمان باندې د ګنده ګمان کوي، بل مسلمان به ورته د خپل ځان په شان ښکاري. زړونه د خلکو به خراب شي. وشربت الخمور، شراب څکل به عام شي، شراب به څکلی کېږي. وعطلت الحدود، حدود به ختم شي، حد به نه قایمېږي. لکه کوم حدود اسلامي چې دی هغه قایمېږي نن په دې ملک کې. وعطلت الحدود، حدود به چوټي شي. قانون خدا او حد شریعت داو چې زناکار زنا وکړه، که واده شوی رجم یې کا، که نه دی واده شوی نو سل برې وله ورکه. اوسه پورې په ملک کې چېرته دا قانون موږ نه دی اورېدلی. تاسو اورېدلی دی چې پلانکي ځای کې سړي زنا کړې وه هغه رجم شو، او پلانکي ځای کې زنا کړې وه هغه چې دی نو دورې باندې ووالی شوه، سل دورې ووالی شو؟ نه. قانون زمونږ د اسلام دا دی، د شریعت دا دی چې غلغلا وکړه لاس ته نه کټ کا د مړوند کې. لیکن تر اوسه پورې زمونږ په ملک کې چېرته ما نه دي اورېدلي چې یو غلغلا کړې وه، غلا ثابته شوه، د هغه نه لاس کټ شوی دی. تاسو اورېدلي دي؟ وعطلت الحدود. قانون د شریعت دا دی یو سړی په بل مسلمان باندې بدنامه ولګوله، هغې ګناه نه وه کړې، نقصان یې نه و کړی، د ورباندې الزام ولګو، ګواهان موجود نه شول، دا سړی به راوستی شي چې دا چا دروغ باندې بدنامه لګولې وه. 80 دورې به ورته میلاوېږي. 80 دورې زمونږ په دې ملک کې څوک غږ ورته نشي کولی. د شریعت هغه ټول حدود د خپو د لاندې دي نن. وعطلت الحدود، نبی علیہ السلام فرمایي حدود، حدونه هغه به چوټي شي، حد به نه قایمېږي په ملک کې. او بل دا دی چې نبی علیہ السلام فرمایي وولدت الامة ربتها، وینځه به خپله مالکه وزېږئ. ماله د مور نه چې کومه لور پیدا شي هغه به په خپل مور باندې حکم چلوي. مور به نوکر وي، هغه به مالکه جوړېږي. اوس دا دور دی که نه، سکول پې وایي، کالج پې وایي، او ډاکټر یې کې او بل ټر یې کې، نو بس هغه بیا صحیح مور یې له جارو وایي، هغه ورته کرسۍ کې ناست دی. دا حدیث کې راځي، اوږد حدیث دی خو وخت لږ دی. نبی علیہ السلام ته جبریل یمین راغی، وایي ما ته خبر راکه، اخبرني عن الساعه، ما د قیامت نه خبر کا. نبی علیہ السلام ته ما ته پته نشته، څنګه چې ته نه پوهېږې داسې ما ته پته نشته چې قیامت کله دی. بیا وایي اخبرني عن اماراتها، ما د قیامت د نښو نه خبر که چې نښې څه دي. نبی علیہ السلام ته وفرمایل نښې دا ده چې ان تلد الامة ربتها، وینځه به خپله مالکه وزېږئ. وینځې نه چې پیدا شي هغه به د وینځې مالکه شي، په وینځې باندې به حکم چلی. مانه لور به په مور باندې حکم چلی، کشر به په خپل مشر حکم چلی. وان تر الحفاة العراة العالة، ویني به ته هغه خلک چې هغه به خپیا بله ګرځېده، بربنډ به ګرځېده، سوال به د خلکو نه کو. یتطاولون فی البنیان، لوی لوی آبادي به جوړوي. بیا هغه خلک چې هغې هېڅ حیثیت نه لره، ګډې او بیزې به یې سره ولې، به دومره مالداره شي چې یتطاولون فی البنیان، خپیا بله خپې او بربنډ به و، هغې به بیا اوږد اوږد آبادي کوي، په خلکو به فخر کوي. دا به د قیامت علامې. نو نبی علیہ السلام فرمایي وولدت الامة ربتها، وینځه به خپله مالکه وزېږئ. وتر الحفاة العراة قد صاروا ملوکا، هغه خپیه بله خلک، بربند خلک، هغه به وویلي چې هغه به د خلکو بادشاهان شي، او هغه ښه خلک به ګداګان شي، او به فقیران شي، او به ماموران شي. وشارکت الامر مرأة زوجها فی التجاره، ښځه خاوند دواړه تجارت کې به شریک شي، او ګرځي به تجارتونه به کوي، پروا به هم نه، خلکو سره ملاقاتونه کېږي، انفرادي پروا نشته. ښځه په یو طرف به منډې وایي، سړی به بل طرف باندې منډې وایي، مال ګټل غواړي، پیسه ګټل غواړي که نه.
الله وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. سړي به د ښځو سره ځان مشابه کوي، ښځې به د سړو سره ځان مشابه کوي. ښځې به د سړو لباس شروع کړي او سړي به د ښځو لباس شروع کړي. بیانې هغه دور دی. سړي د زنانو لباس شروع کو او زنانو د سړو لباس شروع کو. سړو خپلې پنسې ښکته کړې، نو ګیټونې ښکته کړې. زنانو خپلې پنسې بره کړې. سړو خپلې کپړې کولاو کړې چې ښځو له ډېرې کولاو پکار وي. زنانو خپلې پنسې او خپلې کپړې تنګې کړې. سړو د زنانو پیزار شروع کو، زنانو د سړو پیزار شروع کو. ان قریب دی چې داسې دور راشي چې سړی لوپټې ته شي او لوپټ زنانه ټوپۍ ته شي. داسې دور به م راشي. اوس به م تاسو چېرته لیدلي که نه، لوپټه وپټه خو نشته نو چې کله ګرمي نو بس هغه ټوپۍ څه چت والا ټوپۍ په سر باندې کېږي. الله دې رحم وکړي. سړي به د ښځو سره مشابهت شروع کړي او ښځې به د سړو سره مشابهت شروع کړي. دا به د قیامت نښه وي. یو د مشابهت نښه دا ده چې سړي له الله ګیره ورکړې نو سړی دی، نو دی به ګیره لرې کړي. ظاهري علامه ختمه کړه، بس ښځو سره مشابه شو. او کوم سړی چې د ښځو سره مشابه شو، ښځه د سړو سره ځان مشابه کوي، الله پې لعنت، نبي اسلام پې لعنت ویلی دی. دا یاد وساتئ. خلک به قسمونه خوري، څوک به قسم نه ورکوي، بې تپوس او بې ځایه به قسمونه په ملک شروع وي. دا د قیامت نښې دي. امام قرطبي رحمه الله تقریبا 72 پورې علامې د قیامت بیان کړي دي. دا تاسو مخکې تقریبا 38 ما د هغې نه بیان کړي. رب العزت دې زمونږ او ستاسو په حال باندې رحم وکړي. زمونږ ګناهونه او زمونږ تقصیرات دې الله معاف کړي. الله دې زمونږ د اخلاق او د اعمالو اصلاح وکړي. واخر دعوانا الحمدلله. مولانا عبدالحق ربانی سے بیان فرمایو چې موضوع وه د قیامت علامات. دا د قیامت د علاماتو 2 نمبر 61 دی او د 61